حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قمت على باب الجنہ زد جنت پر دروازہ بانے ادریدم فاذا عامة من دخلها المساکین شما قتل عموما خلق چی جنت تداخلی غم مسکینان دی واصحاب الجد محبوسون او مالدار خلق ولاړ وغی ایثارو غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار ہاں چې په مالدار بكم جهنميانو دا غي مبارک د جهنم حکم شوی وغی جهنم ته غرزول شوی وقمت على باب النار او زد جهنم او د اور بغاړه ودریدم فاذا عامه من دخل على النساء شما قتل عام عموما خلق چې په جنت په جهنم کې او هغه زنانه وي متفق علیه د بخاری او د مسلم روایت ده حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جزد جنت پر دروازہ بانے ودریدم شما قتل اکثر خلق چی جنت داخل دل مسکینانو او جکم مالدار خلق نوغی ایثارو سوا د دینه چې کوم په مالدارو کې جهنميانو نو د هغوی حکم شوی او د جهنم هغوی اور ته اچولی شوي او بیا زه د جهنم په دروازه ودرېدم چې مې وکتل نو اکثر خلک چې په هغې کې داخلېدل هغه ښځې وې زنانه د حدیث مبارک کې د جنت او د جهنم او په هغې کې چې کوم خلک به ځي د هغې اکثریت تذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي د حدیث مبارک کې فرمایي چې زه د جنت په دروازه ودرېدم قمت على باب الجنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معراج ته تللی نو یا د معراج په واقعه کې داسې وو او هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ویښه تللی الله جل جلاله په خپل قدرت سره خېجولی و اسمانونو ته په هغې کې د جنت او د جهنم دیدار هم او زیارت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو یا دین مراد هغه ودرېدل دی او یا د دین مراد خوب کې دی او د انبیاء خوب هم وحی وي او انبیاء کرام چې په خوب کې څه وویني دا داسې دي لکه په ویښه باندې لیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جنت او جهنم یا په معراج کې ښودلی شوي دي یا په خوب کې فرمایي چې ما وکتل عموما خلک چې جنت ته داخلېږي هغه نه مساکین دي مساکین جمع د مسکین ده او مسکین عموما زمونږ په ذهن کې فقیر سړی چې مالدار نه وي هغه راځي او دلته د مسکین نه مراد دا دی چې هغه سره مال نه وي دا مسکین دی او د هغه خبرې ته څوک غوږ نه کېږي دا مسکین دی او د هغه څه حیثیت په پنډه کې نه په معاشره کې نه په محله کې نه دا مسکین دی او هغه چېرته تللی نه شي دا مسکین دی او هغه کې تواضع وي دا مسکین دی هغه کې عاجزي وي دا مسکین دی نو مسکین کې دا ټول صفات وي خلک یې څه نه ګڼي دا مسکین نو د حدیث مبارک کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عام خلق چې هغه دننش کېدل جنت ته دا مسکینان او مساکین هغه نه مراد داسې خلق دی چې فقیران دا جنت ته داخله دي او چې کوم مالدار نو هغه ایثار او د هغې د ایثارېدو وجه دا ده چې مالدار سړي سره حساب کتاب هر یو کس سره به کېږي نو چې کوم کس هغه سره صحیح نه هغه سره به صحیح حساب کېږي د دې آسان مثال داسې دی لکه نن سبا یو سړی د بهر نه راځي بهر ملک نه او په جهاز کې راځي خپل وطن ته نو چې په ایرپورټ باندې کوز شي نو دوه قسمه خلک وي یو هغه چې هغه سره سامان نشته او یو هغه چې هغه سره سامان دی یا مثلا ملک دننه دی سفر کوي نو یو هغه کس دی چې هغه سره سامان نشته دی بل هغه کس دی چې هغه سره سامان دی نو چې چا سره سامان دی نو سامان یې په پټه باندې راځي هغې ته ایثار وي بیا په سامان کې څه دي نو هغه ګوري د هغې چیکینګ کېږي هغې ته ایثار وي نو که دی بریم وي دکې څه ني نو دی د وروستو راوځي چې د چا سامان څومره ډېر وي هغه له ټول نه وروست وي او چې د چا سره سامان ني هغه څادر په اوږه واچوي او بهر راوځي نو دغسې به په جنت کې وي
که یو سړی غنی دی مالدار دی جنتی دی خو دی مالدار نو دی به د مسکین په مقابله کې وروسته جنت ته داخلېږي او دغه مسکین به د نه مخکې داخلېږي ځکه چې مسکین سره څه شته دی نه د حدیث مبارک نه معلومه شو. البته دې حدیث کې دا ټکړه د غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار جهنميانو په باره کې به حکم کېږي چې دا جهنم ته واچولی شي. دې نه مراد مالدار دی یعنی په مالدارو کې اکثریت به داسې چې هغه به جهنم ته ځي او بعضې افراد به داسې چې وي به مالدار لیکن جنت ته به لاړ شي. دا به خوش قسمتی چې هغوی مال په صحیح مصرف کې خرچ کړی او په صحیح لاره باندې ترلاسه کړی که په حرامو یې ګټلی بیا به داسې معامله نه بیا به د جهنم ته ځي او یا یې مصرف کړی په حرامو لارو چارو کې نو بیا به داسې نه هو او کچره په غلطو په صحیح لاره کې نو بیا به هم د حساب کتاب نه پس د بغلار جنت ته داخلي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه د جهنم په دروازه ودرېدم اکثر خلک چې هغې ته داخلېدل هغه ښځې به زنانه وي او د دې وجه دا ده چې زنانو کې د عقل کمی وي کوتاهی وي او د عقل د کمی د وجه نه دا زر کله کله اوړي او د معمولی سیز د وجه نه د ایمان او دین چې کوم دی نو پرېږدي. اگر که د دې زړه نرم وي هدایت هم زر حاصلوي لیکن اوړي هم زر په دې کې استقامت نه ثبات فی الامر نه په دین باندې مضبوطیا په زنانو کې نه. دویمه دا ده چې زنانو کې د ناشکرۍ ماده ډېره زیاته ده او د ناشکرۍ ماده ځکه چې خاوند ورته څه خبره وکړي نو که ټول عمر خاوند د دې خدمت کړی خرچه ورته راوړي جوړې جامې ورته راوړي او یو ځل د دې مدعای پوره نه کړه نو دا وایي چې تا ما سره څه ښه نه دی کړي او چې کوم انسان ناشکره ناقدره نو هغه انسان هغه په جنت کې نه. شکر انتهایی ضروری دی او حدیث مبارک کې راځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې څوک د خلکو شکر نه ادا کوي نو د الله شکر نه ادا کوي ځکه چې د تربیت داسې خطا شوی دی په دې کې د شکر ماده نشته. په دنیا کې چې کوم سړی د خلکو شکر ادا کوي قدردان وي دی به د الله شکر ادا کوي او ښځو کې کله کله دا ماده وي چې مثلا په معمولی خبره خفه شوه نو دا ناقدري او ناشکري د خاوند کوي نو د دې وجې که کومه زنانه داسې چې هغه د الله جل جلاله حقوق ادا کوي او د خاوند حقوق ادا کوي او د اعزه او اقربا او رشتہ دارانو چې د چا حق په دې باندې راځي هغه ادا کوي نو دې ته بیا جنت ګټل آسان وي. خدا په زنانو کې کمی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اکثر خلک چې هغه داخليږي نو هغه ښځې وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.